اذ یقول المنافقون هر کله چې ویل منافقان والذین فی قلوبهم او هغه خلکو چې پزنو داغوي کې مرض دی غر هؤلاء مغرور کړي دوی دینهم دین د دوی ومن يتوکل علی الله چا چې اوس پر له خپل ځان په الله باندې فإن الله عزیز حکیم نو بشک الله جل شانه ډېر زبردست حکمت خاوند دی ولو ترى او کچری ویني ته اذ يتوفى الذين كفروا کله چې روحونه قبض کوي فرشتي دا کسانو چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون چې گزارونه کوي وجوههم په مخونو د دوی او ادبارهم په شاګانو د دوی وذوقوا او وای دوی چې اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم دا د هغه عمل په سبب چې وړاندې لګړي تاسو لاسونو وان الله او دا چې الله جل شانه ليس بظلام نه د ظلم کوونکی للعبید په بندگانو خپل اوس په دې ځکه الله جل شانه په مدینه منوره کې چې کوم مسلمانانو په منځ کې پټ منافقینو بظاهر باندې کلمه په جبه باندې ویلو او زړه هغه يهودو زړه کافرانو منافقینو هغه دغه 300 او 14 کم صحابه کرام او شرکای بدر د الله محبوب پیغمبر په یو اشاره باندې خپل تن مندن قربانولو والا مجاهدین اسلام بدری صحابه کرام د دوی په باره کې دا یو اعتراض وکړ هغه اعتراض دا و دوی وی چې دا هغه کسان دي چې دوی د خپل د دین غرور د وجنه د خپل د دین حقانیت په بنیاد باندې دوی په غرور کې پراته دي تکبر کوي نعوذ بالله چې دوی دغه 300 او 14 کسان دي او د 0 کسانو مقابله ته ورزي او ځان نه 2 ګنا 3 ګنا زیات کسانو د مکی د قریشو نوجوانانو او د سردارانو مقابله ته به سر او سامانه په حالت کې ورزي او عقل خدا خبره نه تسلیمي نو لہذا دوی د خپل د دین په غرور باندې دي ډېر نعوذ بالله وي دي غرور کوي چې یاره زموږ دین په حق باندې نو موږ ځکه مقابله ته ورزو دوی غرور کې پراته دي د صحابه کرامو په حقانیت باندې د صحابه کرامو په خلوص باندې د صحابه کرامو په جذبه جهاد باندې د صحابه کرامو شوق شهادت باندې دی منافقین اعتراض وکړ الله رب کائنات داغي جواب ارشاد فرمایي چې دغه زما د محبوب پیغمبر چې کوم جانبازان دي سرفروشان دي فدایان دي دوی د خپل د دین حقانیت د وجنه په غرور کې نه دي بلکې دوی د الله رب العالمین په ذات باندې توکل کوي باور کوي اعتماد کوي توکل علی الله د الله جل شانه په ذات باندې د دوی کامل باور ده امداد خداوندی نصرت خداوندی معیت خداوندی دا د دوی مزاج او د دوی په زړونو کې دا سیز راسخ دی چې یقینا موږ په حق دین باندې او د حق دین د پاره د حق پیغمبر د پاره جنگیږو لہذا د الله رب العزت مدد او نصرت به مسروي د دوی د الله رب العالمین په ذات باندې دغه باور ده ځکه خو دوی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وغوښتل چې تاسو ماته دې باره کې څه مشوره راکوي مهاجرین او صحابه بار بار پاسیدل چې یا رسول الله مونږه ستاسو د هر قسمه د حکم تعمیل لپاره مونږ تیار پیغمبر اسلام بیا مشوره واغشته دي کې انصار صحابه د مدینه منورې چې کوم مقامی صحابه کرام هغه پوه شو چې د الله محبوب پیغمبر زمونږه رائے غشتل غواړي انصار صحابه پاسدل یا رسول الله مونږه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام
د قوم په شان نه چې تا ته وایي چې فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون چې موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل وایي چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جنګېږي مونږ خو به دغلته ناست مونږ هغه شنی وو یا رسول الله مونږ به تا نه مخکې رستو ښي طرف ته ګس طرف ته هر طرف ته دشمن مقابله به کوو جنګېږو به او که ته مونږ ته وایي اور ته دانګو که ته مونږ ته وایي سیند ته دانګه سیند ته دانګو ستا په یو اشاره باندې خپل جان مال هر څه قربانول ته مونږ تیار یو مثالی قربانی دغه بدری صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې پیش کړه لہذا د دوی په خلوص باندې چې کله دی منافقینو ګوته اوچته کړه د صحابه کرامو د عزت او د ناموس د دفاع لپاره رب کائنات په خپل باندې فرمایل اذ يقول المنافقون هر کله چې المنافقان والذین فی قلوبهم او هغه خلکو چې پزنو داغوي کې مرض دی غر هؤلاء مغرور کړی دی دوی لرا دینهم دین دی دوی ومن يتوکل علی الله او چاچی اوس پارلو خپل ځان په الله جل شانه باندې فإن الله عزیز حکیم بشک الله جل شانه ډیر زبردست حکمت خاوند دی ولو ترى او کچری ویني ته دا وعید ذکر کوي د کافرانو لپاره اذ يتوفى الذين كفروا دا او خلقو چې کوم کافران دي ملائکه اذ يتوفى الذين اذ يتوفى کله چې روحونه قبض کوي دا کسانو کفرو چې کافران دي ملائکه فرشته یضربون گزارونه بکوي وجوههم ومخونو د دوی وادبارهم او پشاگانو د دوی وذوقوا وبوي اسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کی ذالک دا ذکا دا دې بما قدمت ایدیکم پس عمل په سبب د هغه عمل چې تاسو وړاندې لګلو د خپل ځانونو وان الله ذات الله جل شان ليس بظلام ند ظلم کون کې للعبید خپل بندگانو رب کائنات قرنبی دغه منافقین ته جواب ارشاد فرمایل اور پسې دغه منافقین او کافرانو ته وعید ارشاد فرمایل قرنبی هغه منافقین ته جواب دی آیت نمبر 49 کی چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو باندې شک کوئ اعتماد هغه باندې چې بدګماني کوئ نو خبره دادا چې دوی د الله رب العالمین په ذات باندې د توکل د وجنا فنا فی الله دی د الله رب العالمین د دین د لپاره هر څه قربانولو د لپاره میدان ته راوتی دي دا جان بازان دي سرفروشان دي او دغه شانتی فدایان د حق دي دوی باندې دا توکل دا شک مکوئ چې را دوی څنګه دومره قربانی ته غاړه یې خېږي ولی ومن يتوکل علی الله نو چا چې اوس پر خپل ځان په الله جل شانه باندې فإن الله عزیز حکیم بشک الله جل شانه ډیر زبردست د حکمت خاوند دی نو دوی په الله جل شانه باندې ځان سپارلو نو دی آیت مبارکه نه دا معلومه شو چې کله هم په کم دور کې منافقینو صحابه کرامو باندې د نبی علیہ السلام مخلص مرګرو باندې اعتراض کړی دا رب کائنات په خپل باندې د صحابه کرامو دفاع کړی دا د الله جل شانه سنت دی په هر دور کې په هر زمانه کې هم چې کله هم یو کافر یو منافق را پاسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدس او مبارک او پاک جماعت پوری ګوته اوچتای پاغه باندې تنقید کوي د هر مسلمان په هر مسلمان باندې دا لازم دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ السلام د مبارک جماعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه مبارک جماعت چې کوم د دین د خدمت لپاره الله رب العالمین هغه منتخب کړو دا غي دفاع او د هغوی په اتباع کې ژوند تیر د هغوی عظمت د هغوی تقدس او د هغوی احترام هغوی سره عقیدت مینه محبت او د هغوی په نقش قدم باندې ژوند تیرول دا زموږ استادو د ایمان د حفاظت لپاره لازمي حصہ ده نو رب کائنات په خپل باندې د صحابه کرامو د طرف نه دا جواب ارشاد فرمایل چې دا خلک چې خپل ځانونه قربانولو لپاره میدان ته راغلي دي دوی نور څه نشته صرف او صرف د الله رب العالمین په ذات باندې توکل لري
ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم چا چې په الله جل شانه باندې توکل وکړي الله رب العالمین دا سیدا ذات دی ډیر زبردست د حکمت خاوند دی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې الله جل شانه باندې توکل وکړي الله رب العالمین هغه لپاره کافی شي دا د جهاد په میدان کې وي دا د عام د ژوند په هر معامله کې یو انسان د خپل ظاهري اسباب او د وسایلو د کوشش نه بعد نتیجه د الله رب العزت په ذات باندې پری چې الله ما خپل کوشش کو نور زما نتیجه ستا په لاس کې دي نو چې کله وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنان لپاره پکار دي چې په الله رب العالمین باندې توکل وکړي دغه د توکل نتیجه وا چې رب کائنات دوی ته د بدر په میدان کې هغه فتح او کامیابی ورکړه تر قیامت پورې چې څومره افواج د اسلام مجاهدین د اسلام جنگیږي دغه توکل په بنیاد باندې جنگیږي او رب کائنات دا غوي مدد کوي اذ يقول المنافقون هر کله چې المنافقان والذين في قلوبهم او هغه خلکو چې پزنو دا غوي کې مرض دی غرها اولئک مغرور کړي دوی دینهم دین دوی ومن يتوکل علی الله چا چې اوس پر له خپل ځان په الله باندې فإن الله عزیز حکیم نو بشک الله جل شانو ډیر زبردست حکمت خاوند دی ولو ترى او کچری ویني ته اذ يتوفى الذين كفروا کله چې روحونه قبض کوي فرشتي دا کسانو چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون چې گزارونه کوي وجوههم په مخونو د دوی او ادبارهم په شاګانو د دوی وذوقوا او وای دوی جا اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم دا د هغه عمل په سبب چې وړاندې لګړي تاسو لاسونو وان الله او دا چې الله جل شانه ليس بظلام ند ظلم کون کې للعبید په بندگان خپلو ربنا تقبل منا انك انت السميع تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك